أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو چاردیوارو کې ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة البقره د 115 آیتونو مبارکه او د 105 آیت مبارکه لفظي ترجمه او د هغې تفسیر او وضاحت دا مخکې درسونو کې بیان شوی و. نننی زمونږ درس دی 106 او 107 106 او 107 نمبر آیت مبارک چې د دې آیتونو مبارکه او اول لفظي ترجمه کو او بیا د دې وضاحت او تفسیر بیانو د الله رب العالمین په فضل و کرم سره. الله رب العالمین فرمای ما ننسخ، هغه چې موږ منسوخ کو، من آیتن یو آیت، او ننسها یا موږ هیر کو دی لره، هغه چې موږ منسوخ کو یو آیت او ننسها یا هیر کو دی لرستانه، نأتنو الله وی موږ راوړو بخیر منها غوره د هغې نه او مثلها یا په شان د هغې. علم تعلم آیتا ته پته نشته ان الله چې بېشک الله رب العالمین علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې قدرت والا دی. علم تعلم آیتا ته پته نشته ان الله چې بېشک الله رب العالمین له ملک السماوات والارض، د دې الله رب العالمین دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده. وما لکم من دون الله، او نشته ستاسو دپاره علاوه د الله نه، بغیر د الله نه، من ولی څوک دوست ولا نصیر، او نه څوک مددگار. دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. په دې 106 نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین مسله د نسخ بیانوي، ناسخ او منسوخ، او د یهودو 5 اعتراض او 5 شبهه وه، د هغې جواب کوي الله رب العالمین دلته. او د هغوی اعتراض داو چې تاسو کله یوه خبره وکئ او بیا بله خبره کوئ، نو دا لا څنګه شریعت دی؟ او د الله رب العالمین په خبرو کې څنګه نسخ راشي؟ او اوس په دې زمانه کې هم ډېر مستشرقین او یهودیان وغیره دا اعتراض کوي، منکرین، نن سبا هم د هغوی دا اعتراض شته، او دا د یهودو اعتراض او دا اعتراض د دوی په څه باندې او د قرآن کریم په اعجاز باندې او د قرآن کریم په حقانیت باندې، چې په دې کې د نسخ ذکر شوی دی. نو هغوی دا خبره کوي چې حالان کې نسخه خو د انسانانو په کتابونو کې کیدی شي، ځکه د انسان رای چې ده نو دا بدلیدی را بدلیدی شي، او د ده په علم کې تغییر او تبدیل راتلی شي. خو د الله رب العالمین په کتاب کې خو د نسخ امکان هم نشته دی، ځکه چې وایي په هغې د الله رب العالمین په علم کې کمی بیشی تغییر او تبدیل ممکن نه دی. نو دوی به دا اعتراض کاو، او دا اعتراض د قرآن کریم په حقانیت او په معجز کېدو باندې دی.
نو بیا وایي چې دا اعتراض د قرآن کریم په معجز کېدو باندې چې دا قرآن کریم د الله رب العالمین د طرفه پیغمبر باندې نازل شوی، نو دا یو معجزه ده. نو په دې کې هغوی شک پیدا کاو. نو د دې وجې نه په دې علوم القرآن چې څومره کتابونه دي، نو د نسخې دپاره هغوی ځان له باب قایم کړی دی. نو د نسخې دا بحث چې دی، نو دا یو ډېره اوږد بحث دی. خو برحال په دې ځای کې به موږ مختصر خلاصتاً د دې وضاحت کو. نو دا اصل کې د یهودو اعتراضو د پخوا زمانې نه، او اوس هم ډېر خلک د شکوک او د شبهاتو دپاره دا خبرې کوي. نو دوی به دا خبره کوله ویل که چرته دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی وی او دا د الله پیغمبر وی، نو یوه خبره به کوله، وی لحاظه دی په خپل دین کې شکی دی او ګډ وډ دی. نو دا قرآن چې دا دی پیش کوي، نو دا د الله کلام نه دی، نو موږ یې نشو منلی. نو دلته الله رب العالمین جواب کوي چې نسخه په قرآن او حدیث دواړو کې واقع ده، او دا خو د الله رب العالمین په حکمت باندې دلیل دی. لکه یو ډاکټر یو ته ورله لاړ شي، هوښیار ډاکټر نو هغه ته علاج ولیکي، یو شان دوی ولیکي. نو چې بیا ورله ته میاشت پس لاړ شي، نو هغه دوی هغه بدل کي. نو چې بیا ورله میاشت پس لاړ شي، نو بیا یې بدل کي. نو د ډاکټر ته خو چا هم کم عقل ونه وی چې مړه ته په څه پوهېږې، مخکې دې راته یو شان دوی لیکلې وه، اوس دې لا نوره ولیکله او په مخ یې راته بدلې. نو خلک وایي یاره دا ډېر هوښیار ډاکټر دی او تکړه ډاکټر دی. هغه د انسان ته ګوري، د صحت ته ګوري چې دی کې څومره بهتري راله، د هغې مطابق ورته دوی بدلی. کله تیزه دوی چې کله د بیماري د کنټرول نه باري، نو ډېره تیزه، چې کله لږه کنټرول یې دوی هم لږه داسې کمزوري دوی ورله ورکي چې ډېره تیزه نه وي، او په دې طریقې ورته بدلی را بدلی، اخر کې دی صحتمند شي، دوی پې بیخي بنده کي. دغه رنګې دا انسانان دي که نه. نو دا خو د الله رب العالمین رحم دی چې په مزه مزه باندې سټپ بای سټپ داسې درجه په درجه باندې الله رب العالمین بعضې احکام نازل کړي دي، او بعضې داسې و چې هغې نازل کړل او د هغې نه وروستو بیا واپس یې ختم کړل، د هغې په ځای نور راولېږل. بخیر منها غوره او مثلها یې د هغې په شان. د غوره او د هغې په شان څه مطلب دی، د هغې وضاحت زه کوم. نو نسخه دا په قرآن او په حدیث دواړو کې واقع ده، او دواړه وحی دي، یو وحی جلی ده او بل وحی خفي ده، او دا د الله رب العالمین په حکمت باندې دلیل دی. او الله رب العالمین په تصرفات کوي که نه، په کائناتو کې الله تصرفات کوي، نو دغه رنګې په شریعت کې هم الله تصرف کوي. ستاسو د الله رب العالمین په تصرف باندې څه اعتراض دی؟ قرآن کې ویل چې زه نسخه راولم، حکمونه بدلوم، نو ستا پې څه اعتراض پاتې شو؟ خو دا د دوی زړونه دې طرف ته کاږه شوي وو، زړونه یې کاږه شوي وو، زړونه یې خراب شوي وو، نو ځکه دوی په الله باندې اعتراض کوي، په پیغمبر باندې اعتراض کوي، په قرآن باندې اعتراض کوي. دویمه دا خبره ده چې په پخوانو کتابونو کې هم نسخه شته دی، تورات کې هم نسخه وه او انجیل کې هم وه. نو تاسو خو هغه منئ چې دا د الله کتابونه دي، نو دا قرآن هم د الله کتاب دی او په دې کې هم نسخه شته دی. اوس دا لږ پیژندل غواړي چې دا نسخه وایي څه ته. نو نسخه دا په عربی ژبه کې د نسخ الکتاب نه ماخوذ دی، نسخ الکتاب، او د دې یوه معنا ده لیکل، د لیکلو په معنا باندې، او دا لیکل داسې نه بلکې نقل کول. د یو کتاب نه ته په کاپۍ کې لیکل کې دې ته نسخه وایي. لکه یو کتاب دی او په هغې کې لیکل دی، یا یو استاز په بورډ باندې څه ولیکل او ته د هغې نه په خپل رجسټر کې لیکل کې، نو دې ته هم نسخه ویلی کېږي. دا یوه معنا ده. د یو کتاب نه بله نسخه تیارول او لیکل کول، نو دا یو معنا شو. دویم نمبر نسخه په معنا د ابطال او ازاله کولو سره هم راځي. میټا وخل، تا په پنسل باندې لیکل وکړل او بیا دې ورته ربړ ونیوه او پیج دې ترې صفا کړو، نو دې ته هم نسخه ویلی کېږي. نو دویمه معنی دغه ده.
او بیا د قرآن کریم او یو درېیمه معنی بلم دا لکه به زه وروستو وویمه بدلول د بدلولو په معنا باندې چې هغه لیکل هم نه مټاوهل هم نه بلکې بدلولي نو هغه به انشاءالله زه تاسو ته ذکر کم په قرآن کریم په اصطلاح کې نسخه د یو حکم په بدله کې بل حکم راوړل د قرآن کریم په اصطلاح کې نسخه څه ته وایي چې د یو حکم په بدله کې بل حکم راوړي یا هغه لري کې او په شریعت اسلامیه کې نسخه صرف په تحریم او تحلیل منع او اباحت کې شوې ده په قرآن او حدیث کې چې کم ځای کې هم نسخه شوې ده نو هغه په تحلیل او په تحریم کې چې یو شی حرام نو هغه حلال کړی دی او یا یو حلال نو هغه حرام کړی دی او یا یو سیز مباح کولی جایز او هغه منع کړی دی او یا یو منع شی هغه جایز کړی دی نو صرف په دې کې شوې ده په قصو کې نسخه نه راغلي لکه سوره یوسف دی په قرآن کې د آدم علیه السلام واقعه ده د موسی علیه السلام واقعه ده سوره قصص او دغه رنګې اخبار کم خبرونه چې الله رب العالمین ورکړي دي نو په هغې کې هم نسخه نه ده شوې او د جمهور علماو رای دا ده چې نسخه دا واقع شوې ده لکه الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما البتاتا دا قرآن کریم کې مخکې یو آیتو چې یو بوډا سړی او یو بوډۍ زنانه ده او د هغې نه زنا وشي نو دا تاسو رجم کوي او یا یو بل آیتو په قرآن کې لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لبتغى لهما ثالثا که چرته د انسانانو دپاره دوه وادۍ د سرو زرو وي نو دی به وایي چې درېیمه وی چې درې دی به وایي چې څلورمه وی او د چا څه 1000 روپۍ وایي چې 2000 وی چې لاکې وایي چې 2 لاکه وی چې کروړي وایي چې 2 کروړه وی یوه کارخانه ده وایي چې 2 وی او یو جریب پټی الله ورکړی دی وایي چې 2 جریبه وی چې 2 دی وایي چې 4 وی او چې یو کور یې ورکړی دی وایي چې 2 وی دا د انسانانو په دې مزاج کې او په فطرت کې داسې پرته ده مړېدل نشته په دنیا باندې لکه حدیث کې راځي دا د سرو زرو وادیانې چې دی به وایي چې درېیمه وی او بیا یو بل حدیث کې راغلی دی ولا یملا افاه الا التراب دی نه مړیږي دی په دنیا باندې مړېدل نشته خو هله چې د خپله د خاورو نه ډکه شي او دی قبر ته لاړ شي نور د دنیا باندې مړېدل دا نشته دی نو دا هم آیتونه بیا منسوخ شو نو ګوره نسخه په 3 قسمه ده نمبر 1 چې تلاوت هم منسوخ شي هغه لکه څنګه چې الشیخ والشیخة نو دا تلاوت منسوخ دی نو دا چې تلاوت هم منسوخ شي او حکم هم منسوخ شي چې تلاوت هم نه او حکم هم ختم شي دویم نمبر چې صرف تلاوت منسوخ شي او حکم باقی چې صرف تلاوت منسوخ شي لکه الشیخ والشیخة دی تلاوت منسوخ شوی قرآن کې دا نشته خو حکم باقی دی که چا دغه شانتې وکړل سزا به ورته میلاویږي دریم دا دی چې صرف حکم منسوخ شوی او تلاوت باقی او دا په قرآن کریم کې ډېر آیتونه دي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج دا په 2 سپاره کې وروستو راشي سوره بقره کې نو دغه آیت مبارکه شته په قرآن کې خو د دې حکم چې دی نو هغه منسوخ دی دارنګه قرآن کریم کې سوره بقره کې الله رب العالمین فرمای چې کلم یو کس ته اذا حضر احدکم الموت نو حین الوصیة 2 ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم دی به وصیت کوي نو وصیت به کوي دی چې دا زما مال دی نو دا په دې طریقه باندې تقسیم کوي دله دومره ورکوي او دله دومره ورکوي نو دغه آیت مبارکم په آیت المواریث باندې کوم چې د میراث آیتونه دي په هغې باندې منسوخ شوی دغه رنګې واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما دغه آیتونه دي
چې په دې کې واللاتی یاتین الفاحشه هغه زنانه چې هغه راتګ کوي بې حیایۍ طرف ته من نسائکم د زنانه ستاسو نه پس تشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت څلور گواهان به پې پیش کوي نو که څلور گواهان پې پیش شو نو فامسکوهن فی البیوت کوټو کې بندې کوي حتی یتوفاهن الموت تر دې چې مرګ وله راشي او یجعل الله لهن سبیلا او یا الله رب العالمین د دوی دپاره بل حکم راولیږي نو هغه بیا سوره نور کې راغی که نه که شادي شده نو رجم یې کوي او که شادي شده نو غیر شادي شده نو بیا وله 100 کوړې ورکوي او دغه رنګې ګڼ آیتونه مبارکه دا په قرآن کریم کې شته چې حکم منسوخ شوی تلاوت په قرآن کې باقی دی دا براشي په دې نسخه باندې تفصیلا که تاسو ګورئ نو ګڼ کتابونه په دې لیکلی شوي دي خو بهترین بحث چې په دې باندې کړی دی نو علوم القرآن د شیخ گوهر رحمان رحمه الله شیخ القرآن الحدیث و جامع اسلامیه تفهیم القرآن مردان کې چې هغه الله رب العالمین ډېر لوی علم ورله الله ورکړی دی او په دې نسخه باندې هغه ډېر ښایسته لیکل کړي دي لکه هغه اوله کې لیکل کړي دي او هغه وایي چې علوم القرآن کی مباحث میں سے نسخه کی بحث ایک کثیر الجہات بحث ہے وایي د دې ډېر جهتونه دي جو مشکل مباحث میں شمار ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے الگ باب قائم کیا گیا ہے دې وجې نه دې لپاره ځان له بابونه قائم شوي تاکہ موضوع سے متعلق تمام مباحث کی تنقیح و تحقیق قارئین کی خدمت میں پیش کر دی جائے وایي چې دې دا پوره صفائی او پوره تحقیق دا پیش کړی شي نو بیا د نسخ لغوي معنی کړي دي نو وایي چې یو معنی د کتابت او نقل و تار نه دویمه معنی د ازاله او ابطال هټانه او میټانه دریمه معنی د تغییر او تبدیل بدلولو په معنا باندې او بیا وایي چې د لیکلو په معنا باندې په قرآن کریم کې دا راغلی دی سورة الاعراف 154 کې راځي وفي نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون د تورات په هغه تختو کې چې کمی موسی علیه السلام راوړی وي وفي نسختها نو د هغې په هغه لیکلی شوي عبارت کې هدایت و رحمتو نو نسختها معنی لیکلی شوی تختې لیکلی شوی عبارت دغه رنګې هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الله رب العالمین فرمائی سورہ جاسیہ 1 نمبر آیت مبارکه کې برایش هذا کتابنا الله وایي دا زمونږ کتاب دی ینطق علیکم بالحق چې په تاسو باندې رښتیا خبرې کوي دا کم عمل نامی چې دي او په رښتو تیاری کړي دي نو دا په تاسو باره کې چې څه وایي رښتیا یې وایي انا کنا نستنسخو نو ګوره دلته هم نسخه ټکی پکې راغی الله وایي یقینا موږ لیکو موږ به لیکل ما کنتم تعملون هغه چې تاسو به کوم عملونه کول دویم نمبر دا په معنا د میټاوهلو باندې راځي نو دی وایي چې ابن منظور یو محاوره پیش کړې ده چې نسخت الریح آثار الدیار هواګانو د کورونو هغه آثار چې ونه هغه میټاو او یا دا دی چې نسخت الشمس الظل نور هغه سوري چې کوم هغه ختم کړل میټاوې کړل یا نسخ الشیب الشبابه دی بوډاوالی هغه نوجوانی میټاو کړه او په قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي سورة الحج 52 نمبر آیت مبارکه کې برایش فینسخ الله ما یلقی الشیطان پس الله رب العالمین میټاو کی هغه چې اچي شیطان الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته چې کله به پیغمبر تقریر کاو نو تقریر دوران کې به د شیطان څه کول د وسوسې اچي نو فینسخ الله ما یلقی الشیطان الله رب العالمین میټاو کی هغه چې شیطان کم واچولی
او ثم يحكم الله آیاته، الله رب العالمین بیا خپل آیتونه مضبوطی. نو بیا وی شیخ گوهر رحمان رحمه الله چې اس آیت میں ینسخو کا لفظ یزیلو اور یمحو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی زائل کر دینا، ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے شیطانی شبہات کو جوابات قاطعہ کے ذریعے، اور اپنی آیات کو مزید واضح کر دیتا ہے. داغی ترجمه کړی ده. نو دلته دا په معنا د ختمولو او مټاوهلو باندې، ډیلیټ کول، یو شی ډیلیټ کې ختمې کی، نو دا په دې معنا باندې مرازي. او دریم نمبر دی وی چې النسخ تبدیل من الشیء وهو غیره ونسخ الآیة بالآیة ازالة بمثل حکمها. برحال دا خو بیا وضاحت کړی دی چې یو سیز په دویم باندې بدلول، چې هغه اولنی چې دویم د هغه اولني نه بدلي، نو یو آیت په دویم باندې منسوخ کول، او دا د سیدی لکه یو حکم چې میټاو کیو د هغې په ځای باندې بل حکم راوړي. بیا په دې کې وضاحتونه کړي دي، ډېر ښایسته بحث یې کړی دی. بیا وایي چې نسخه په شریعت کې څه ته وایي، دا خو لغوي معنی وي چې یو نسخه د بل نه تیارول، څنګه چې مخکې موږ وویل لکه د یو کتاب نه سړی لیکل کوي. او دویم نمبر میټاوهل، یو حکم یو هغه میټاو کې ختمي کی. او دریم نمبر اول نمبر دا دی چې نسخه تیارول د یو کتاب نه بل، او دویم نمبر میټاوهل چې یو سیز دی او هغه وران کی. او دریم دا دی چې بدلول، تغییر او تبدیل پکې راشي، لکه یو حکم دی او بدلی کی. او دا به انشاءالله قرآن کریم کې راځي، څنګه چې مخکې موږ وویل کله داسې چې تلاوت منسوخ شي حکم باقی، او کله داسې چې حکم منسوخ شي تلاوت باقی، او کله دواړه منسوخ شي. او دا د الله رب العالمین حکمتونه دي، حکیم ذات دی، بس کوي. خو بیا لیکي چې نسخه په شریعت کې څه ته وایي، نو لیکي وایي نسخه کې شرعی معنی ہے ایک حکم شرعی کو اٹھا کر اور ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم شرعی نافذ کرنا. نو یو حکم شرعی هغه لرې کول، او د هغې په ځای باندې دویم شرعي حکم نافذ کول. دغه رنګې ګڼ تعریفات دام بیا لیکلي دي. او بیا چې کومه نسخه په قرآن کریم کې شوي هغه ټول هم ذکر کړې ده. او د دې نه علاوه چې په تورات کې کومه نسخه شوې ده هغه هم ذکر کړې ده. بیا د شیعګانو متعلق او دا کوم چې مستشرقین دي، دوی چې کوم یهود او نصوارا دي، دوی چې کم اعتراضونه کوي، او بیا د علماو د مخکینو په دې کې چې کم رایه ده هغه ټول په دې کې هغه رازمه کړي دي او ذکر کړي دي. برحال تاسو خلاصه دا یاده کوي چې نسخه په عربی ژبه کې د نسخ الکتاب نه ماخوذ دی. معنی دا د یو کتاب نه بل کتاب تیارول، نقل کول. او دویمه دا ده چې په معنا د ابطال او ازالې سره دی میټاوهل، صفا کول، لکه یوزیلو د یمحو په معنا باندې. او دریم نمبر دا دی چې بدلول، د یو حکم په بدله کې بل حکم راوړي. په شریعت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې د یو حکم په بدله کې بل حکم راوړل یا هغه لرې کول. او دا نسخه صرف په تحلیل او په تحریم کې او په منع او په اباحت کې شوې ده، په قصصو کې او په اخبارو کې دا نشته دی. او د هغې دپاره مثالونه هم ذکر شو، اقسام هم ذکر شو، او نور چې ځای په ځای باندې راځي انشاءالله آیتونه، نو موږ به درس دوران کې د هغې وضاحت کوو. الله رب العالمین دی آیت مبارکه کې فرمایي ما ننسخ من آیت او ننسها. ما ننسخ، ما شرطیه، ځکه ننسخ چې دی نو دا مجزوم دی، نو په اصل کې دا ما چې دی نو دا خو موصوله ده، خو معنا د شرط سره یو ځای شوې ده. یعنی په دې شرط که موږ یو آیت منسوخ کو نو د دې نه غوره راوړو، موږ د دې نه غوره راوړو.
او یا که چرته منګه منسوخ کو یو آیت نو په دې کې معنا د شرط بم راشي په دې شرط که منګه یو آیت منسوخ کو نو د دې نه غوره راوړو او دا معنی هم صحیح ده چې ما ننسخ که چرته منګه منسوخ کو یو آیت او ننسها یا ير کو دې لره نو ننسها په دې کې وایي 2 قرات دي یو دا دی چې دا د نساء نشي ننساها نو په معنا د تاخیر او رستوالي سره یا د انسان دی یا دا د انسان شي او هغه د نسیان نه ماخوذ دی د هیرولو په معنا باندې راځي هیرولو ته ویلی کېږي د هیرولو په معنا ننسها چې دا د انسان شي نو په معنا د نسیان نه به دا ماخوذ شي په معنا د هیرولو باندې او دغه شانتې کله په معنا د ترک او د پرېښودلو سره هم دا راځي نو د ننسخ په دې کې 3 خبرې شوې یو دا دی چې دا مجزوم دی دا ننسخ نو دا ما پکې شرطیه دی او دا په اصل کې موصوله دی خو په معنا د شرط سره شرط دا معنا ورسره یو ځای شوې ده نو معنا به دا شي چې په دې شرط باندې که منګه یو آیت منسوخ کو نو بیا غوره راوړو یا که چرته منګه منسوخ کو او ننسها نو په دې کې 2 قراتونه دي یو ننساها د نساء نه دی په معنا د تاخیر او رستوالي سره راځي او ننسها که د انسان شي نو هغه په معنا د نسیان هغه د نسیان نه بیا ماخوذ دی هیرولو ته ویلی کېږي او کله کله په معنا د ترک او د پرېښودلو سره هم راځي نو نأتي دا مجزوم دی او جواب د شر دی اصل کې دا دی نأتي آخره کې پکې یا ده خو په حالت د جزم کې دا یا چې ده نو دا بیا حذف کېږي او دا بیا غورځېږي نو نأتي ته جوړ شوی دی نو ما ننسخ من آیتن هغه چې منګه منسوخ کو یو آیت او ننسها یا هیر کو دی لره نو نأتی نو الله وی منګه راوړو بخیر منها غوره د دینه د خیر نه مراد انفع دی یعنی چې ډیر فایده مند دي د مخکې حکم نه چې د مخکې حکم نه ډیر فایده مند دي نو بخیر منها او مثلها نو دې ځای کې دا خبره ده چې هر کله دویم حکم د اول په مثل باندې نو بیا په نسخه کې څه پیدا شوه چې دا دویم حکم کم راغی نو دا د اولني په شان دی نو بیا د اولنی خو که نه د دویم بیا څه فایده شوه نو جواب دا دی چې مثلیت صرف په ثواب کې مراد دی مثلیت صرف په ثواب کې مراد دی نو نور حکم پکې بدل شوی خو ثواب د هغې برابري لکه وروسته دې وضاحت راځي په دې به پوه شي په ثواب کې صرف برابري نوره نسخه پکې راغلي نو بخیر منها غوره د هغې نه او مثلها یا د هغې په شان په ثواب کې نو نسخه په لفظ او قرائت کې وي اوس دې ځای کې یو خبره بله زده کوي یو نسخه ده او یو نسیان دی نو په دې دواړو کې فرق نو نسخه په لفظ او قرائت کې لفظ او قرائت چې کومي نو هغې کې نسخه راشي او نسیان دا د زړه سره تعلق ساتي چې د زړه نه بالکل وباسي دویم دا دی چې ما ننسخ هغه حکم چې موږ یې زایل کو او برابره خبره ده که قرائت باقی یا نه خو چې حکم د هغې څه شي زایل شي لکه مخکې موږ وویله چې قرائت باقی دی او حکم د هغې هغه زایله شوی او قرآن کریم کې دا آیتونه مبارکه ډیر دي چې ته تلاوت کې خو د هغې چې کم حکم دی نو هغې باندې به عمل نه کې هغه زایله شوی د هغې په ځای بل حکم راغلی او ننسها هغه آیت چې موږ یې لرې کو یعنی تلاوت یې منسوخ کو برابره خبره ده که حکم یې پاتې وي او که نه نو په نسخه کې
او په نسیان کې تاسو دا دویم فرق مو پیژاندو. یو فرق دا دی چې نسخه لفظ او قرت کی او نسیان د زړه سره تعلق ساتي چې زړه نه بالکل وباسي، نو د الفاظو نه هم لرې شي او د زړه نه هم لرې شي. او دویم نمبر دا دی چې نسخه هغه حکم ته وایي چې الله وایي موږ هغه حکم زایله کړو، که قرت یو که نه خو حکم زایله شي. او نسیان ننسها وایي هغه آیت چې موږ یې لرې کړو، تلاوت یې منسوخ کړو، نو برابره خبره ده چې حکم یې پاتې یو که نه. نو یو کې حکم لرې شي، قراءت باقی پاتې یو که نه، او دویم کې قراءت لرې شي، برابره خبره ده که دا حکم یو که نه. نو دا دویم فرق. دریم دا دی چې نسخ نه مراد نسخه د حکم ده، نه د تلاوت. نسخ نه مراد نسخه د حکم ده، تلاوت به باقی خو حکم منسوخ شي. او ننسها کې نسخه د حکم او تلاوت دواړو ده. ننسها معنی دا ده چې تلاوت هم لرې شي او هغه حکم چې کم دی نو هغه هم ختم شي. نو ګوره د نسخې هغه بره درې اقسام منګه ویلي، نو هغه درې واړه په دې کې بیا جوړ شو رالل پکې. نو نأتی بخیر منها، نأتی بخیر منها منګه د هغې نه غوره راوړو. د دې مثال څه دی؟ لکه راعناو، لا تقولو راعنا، تاسو راعنا مه وایئ، راعنا منسوخ شو. وقول انظرنا، او د دې په ځای انظرنا وایئ، هغې ناسخ شو. نو راعنا منسوخ او انظرنا ناسخ شو. نو ګوره دا انظرنا د راعنا نه غوره دی، دا د هغې نه انفع دی، ځکه په راعنا کې خو وهم و که نه، دوی ویل راعینا زمونږ شپونکیه، او دغه رنګې راعن دا قمقل ته ویلی کېږي په دې عبرانۍ ژبه کې. او هغه صحابي پې پوه شوی او سعد رضی الله عنه ویل که بیا مې درنه دا ټکې واورېدو نو ویل سټونه هم په توره وامه، تاسو یې بیا دا ووایئ. نو هغوی ورته ویل په خپله یې وی او په موږ باندې بند دی. نو الله رب العالمین هغه آیت مبارکه نازل کو چې ای مؤمنانو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. او د اول نه ښه غوږ دی چې په خبره پوه شئ، نو نه به د راعنا ضرورت راځي او نه به د انظرنا ضرورت راځي. خو زه بیا هم انسان کمزوری دی، نو که خامخا ضرورت و نو راعنا به ځکه نه وایي چې دا یهودیانو ته یو موقع ده، هغوی چې باروزي خوشحاله وي، مخکې به هم پسې په شیشه خبرې کولې، او وایي اوس ورته په مخامخ باندې وایو. نو هغوی ته دا موقع په لاس باندې مه ورکوئ، دا خو یهود دي، خو چې موقع ورکې نو موقع نه ضایع کوي. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، دا د منافقانو خوی خو یو دی چې موقع ورته میلاویږي نو اختلاف هم پیدا کوي، جګړه هم پیدا کوي، او زړونه یې درته د خیرو نه ډک دي. نو په خوله باندې چې کمې خبرې کوي نو هغه خو تاسو ته د خولو نه ښکاره شي، خو زړونه یې درته الله ویلي چې زړونه یې درته ګورې ډک دي. نو نأتی بخیر منها منګه د هغې نه غوره راوړو لکه د راعنا په ځای انظرنا. او مثلها یعنی د مخکې حکم پشانی، او مثلها د مخکې حکم پشانی په ثواب کې او یا په عمل کې، لیکن په دویم حکم کې ورسره زیاتی فیده دا خبره زده کوي. او مثلها څه مطلب شو؟ د مخکې حکم پشانی په ثواب کې او یا په عمل کې، خو په دې دویم حکم کې ورسره زیاتی فیده. لکه مثال یې څه دی؟ لکه قبله د بیت المقدس دای بدله کړه بیت الله ته. اول به منځونه بیت المقدس ته کېدل، په مکه کې هم ټول منځونه بیت المقدس ته کړي، اگر چې پیغمبر علیه السلام به د حتویم او د دې رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې به ودرېدو. د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې چې کم دیوال دی، پیغمبر علیه السلام به دې ته مخ کو، نو بیت الله به هم مخې ته راغی او بیت المقدس به هم ورته مخامخ و. خو چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو هلته بیا چې بیت المقدس ته به مخ کو، نو بیت الله ته به مکمل شا راتله. د مسجد قبلتین ته به تاسو کې څوک تلي لیدلی به هلته چې سړی مونځ کوي نو ګوره یو طرف ته بل طرف ته مکمل اپوزیټ دی. نو بیت المقدس بدل کو بیت الله ته، دواړه په عمل کې یو شان دي، خو یا یو طرف ته مخ کول یا بل طرف ته مخ کول. خو پیدا پکې دا ده چې د یهودو سره مخالفت راشي،
یهود د بیت المقدس طرف ته مونځ کوي، خپل عبادت کوي او د هغې ډېر خیال ساتي او دې ته غوره قبله وایي. او مسلمانان بیت الله شریف ته راتاو شو، نو د یهودو نه پکې مخالفت راغی. الم تعلم ان الله، په دې سره الله رب العالمین د دې نسخ هغه حکمت ذکر کوي. په علم تعلم او علم ترى د دې سره اولنی مخاطب چې و هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا د دې نه وروستو هر یو مخاطب مراد دی، او په دې کې تنبیه او خبرداری مقصودي. علم تعلم آیا تا ته پته نشته، علم ترى آیا ته نه ګورې، او دغه رنګې نور هم الفاظ راځي. په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین خپل قدرت بیان کو، او اوس په دې ورپسې آیت مبارکه کې خپل ملکیت بیانوي، او په دې کې دې ته اشاره ده چې الله رب العالمین په دې عالم کې تصرف کوي. نو دغه رنګې په شریعت کې هم تصرف کوي او نسخ پکې راولي. نو دا د الله رب العالمین عظیم قدرت دی، او څوک د الله رب العالمین نه تپوس والا خو نشته. نو دا خو 106 نمبر آیتو د نسخ متعلق ما تاسو ته خبره وکړه، چې د نسخ مې درته لغوي 3 معنی ویلې. یو په معنا د نقل، د یو کتاب نه بل لیکل. دویم په معنا د زایله کول او ډیلیټ کول او ختمول. دریم په معنا د بدلولو. دا خو لغوي معنی. په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي؟ د یو حکم په ځای باندې بل حکم راوړل، یا یو حکم لرې کول، او دا په تحلیل او په تحریم او په منع او په اباحت کې راغلی ده. په قصصو کې نشته، الله چې کومې پیشنګویانې ورکړي په هغې کې نشته. او بیا دا 3 قسمه قرآن کې راځي. یو دا دی چې الفاظ هم الله منسوخ کی او ورسره حکم هم منسوخ شي. دویم دا ده چې حکم منسوخ شي خو الفاظ او تلاوت باقی. او درېیمه دا ده چې دواړه الله رب العالمین څه کی منسوخ کی، او د هغې بیا مثالونه هم شته دی، او بعضې موږ ذکر هم کړل، او د کلماتو وضاحت هم وشو. 107 نمبر آیت مبارک، په دې کې الله رب العالمین د نسخ حکمت ذکر کړی، د نسخ، او په دې کې زیات تاکید دی، او په دې کې تنبیه ده چې الله رب العالمین د پاره عامه بادشاهي د په ځمکه او اسمانونو کې، نو هغه په دې کې تصرف کوي او ټول مخلوق د هغه د طاعت د لاندې دی. او الله رب العالمین د خپلو بندګانو په مصلحتونو باندې ښه خبردار ذات دی. الله رب العالمین په دې هر څه باندې خبردار ذات دی، د هر څه نه خبر چې څنګه حکم را لیږي، په کم ټیم کې را لیږي، او بیا یې بدلی، نو په دې کې به د بندګانو ته خیر وي، په دې کې به دوی ته فایده وي، او داسې به نه چې ګنې نقصان به وي پکې، ځکه الله رب العالمین هغه د دې ټول عالم بادشاه دی، او د کارونو په انتظام هم پوهېږي او په انجام هم پوهېږي، په ابتدا هم پوهېږي او په آخر هم پوهېږي. دلته الله رب العالمین فرمایي الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. آیا تا ته پته نشته چې بېشکه الله رب العالمین له د دې الله رب العالمین دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده، د ځمکې او اسمانونو بادشاه دی. نو تا ته دا پته نشته چې ځمکه او اسمانونو کې تصرفات کوي، نو بس په شریعت کې هم کوي که نه. او دا خو شوي دي که نه، تورات الله راولېږو، نو چې بیا یې ورپسې انجیل راولېږو، نو دا هم دقه یهودیانو ته و، نو په هغې کې رد و بدل و بدلون پکې و. دغه رنګې قرآن کریم ورپسې وروستو راغی، نو هغه هم آسماني کتابونه و تورات او انجیل، نو هغې کې ډېر حکمونه منسوخ شو، او ډېر داسې دي چې هغوی ته کم حکم و هغه موږ ته هم دی، نو ډېرې په ځای باندې پرېښودل. نو دا خو د الله رب العالمین قدرت دی، طاقت دی، بادشاه دی، اختیارات دي ورسره، په هر څه باندې پوهېږي، نو کوي، نو ستاسو پې څه اعتراض؟ وما لکم من دون الله، او نشته ستاسو دپاره بغیر د الله نه من ولی ولا نصویر، نه څوک ولی او نه څوک نصویر. نو په دې کې اوس داعي ته تسلي ده چې ته د هېچا پروا مه کوه، حق بیانوه. د حق قافله به مخ په وړاندې باندې ځي، سپي به غاپي، خو قافله به سپو طرف ته نه راګرځي، په دې باندې به وخت نه خرابوي، خپله قافله مخ په وړاندې باندې بوځه، د هېچا پروا مه کوه. الله رب العالمین ستا مددګار دی او ستا دوست دی.
د چا د ډلو ټپلو، د چا د افرادو د ډیروالي، د چا د اسلحو د دشمنو، او دغه رنګې د چا د مال او د دولت په دې څیزونو به پروا نه ساتې، ستا مددګار الله دی. او څومره انبیا چې الله را لیږلي دي، نو مخالفتونه یې چا کړي دي؟ چې کم د هغه د قوم مالداره خلک و، غټان خلک و، چې کم صاحب جایداد خلک و، کم سره چې خلک ډېر و، د هېڅ چا پروا مه کوه. الله رب العالمین ستا مددګار او دوست دی. ولی څه ته ویلی کېږي او نصویر څه ته ویلی کېږي؟ وی الولی الذي يدفع العذاب والمشقة قبل نزولهما. وی ولی هغه چاته وی چې دفع کوي عذاب او مشقت او مصیبت مخکې د راتللو دغه مصیبت نه او مخکې د راتللو دغه عذاب نه. عذاب لا نه دی راغلی خو راځي، مشقت او تکلیف کې لا نه پرېوتی خو پکې به پرېوځي. نو ولی هغه چاته وی چې دا د مخکې نه ستا نه لرې کړي او ته ترې خبر هم نشي. نو الله رب العالمین څه دغه طاقت هم شته دی. دویم نمبر والنصویر من یدفع العذاب والمشقة بعد نزولهما. او نصویر هغه چاته ویلی کېږي هغه چې تا باندې یو عذاب راشي او مشقت راشي او تی راګیر کړي او بیا یې درنه لرې کړي. لکه یو بیماري ده، یو وبا ده او راخوره شوې ده، تا ته لا نه ده لګېدلې او ته ترې الله وساتلې، نو دې ته ویلی کېږي ولی. او نصویر هغې ته وایي چې کله راله او په تا باندې ولګېده او تا باندې اثر وکړو او د هغې نه وروستو دې الله صحتمند کړي او تاله صحت درکړي او جوړ دې کړي، نو دې ته ویلی کېږي نصویر. دا یو فرق دی. دویم دا دی چې ولی ویلی کېږي انتظام چلونکي مالک ته، انتظام چلونکي مالک ته چې هغه مالکي د نفع او ضرر، تا نه نفع درکوي او ضرر د نه لرې کوي. او نصویر هغه دی چې نقصانونو فسادونو نه انسان بچ کوونکی دی. نو ولی به انتظام چلونکی مالک د نفع او ضرر ته وی، او نصویر هغه چاته وی چې نقصانونو فسادونو نه انسان لره بچ کوونکی. او یو درېیمه خبره پکې علما لیکي، وی ولی هغه چاته وی چې جلب المنفعت کوي، د نورو زیرو نه فایدې راکاږي او تالی درکوي، نو دې ته ولی ویلی کېږي. او مالک د نفع. او نصویر چاته ویلی کېږي چې هغه څه کوي؟ دفع المضرت کوي، چې مالکي د دفع المضره، چې مصیبتونه او تکلیفونه او ضررونه درنه لرې کوي، نو دغې ته ویلی کېږي نصویر. دا خو د ولی او د نصویر په منځ کې فرقونه او 3 فرقونه مې درته وکړل. یو فرق مې دا وکړو چې ولی هغه چاته وایي چې عذاب او مشقت درنه لرې کوي مخکې د راتللو د عذاب او د مشقت نه. او نصویر هغه چاته وایي من یدفع العذاب والمشقة بعد نزولهما، چې یو مصیبت در باندې راغی او یا در باندې یو عذاب او تکلیف راغی او وروستو یې درنه الله لرې کړي، نو دې ته نصویر وایي. ولی هغه چاته وایي چې مالک د نفع او د ضرري. او نصویر هغه چاته وایي چې د نقصانونو فسادونو نه انسان لره بچ کوونکی. دریم نمبر هغه دی چې ولی جلب المنفعت ته ویلی کېږي چې تاله فایدې راکاږي. او نصویر چې هغه دفع المضرت کوي، ستا نه ضررونه او مصیبتونه لرې کوي. دوباره د لفظي ترجمې ته اوس ګورئ، انشاءالله ښه به پرې پوهیږئ. ما ننسخ، الله وایي هغه چې موږ منسوخ کو یو آیت، من آیتن یو آیت، نو که دا ما پکې ته شرطیه اخلي او شرطیت دیم په اصل کې موصوله ده خو معنا د شرط پکې ده. په دې شرط باندې که موږ منسوخ کو یو آیت او ننسها یا یرکو دی لره، نو نأتي، نو موږ راوړو بخیر منها غوره د هغې نه، او مثلها یا د هغې په شان، چې د هغې په شان به وي په عمل کې، او د هغې په شان به وي په ثواب کې، مثلیت په ثواب کې، په عمل کې، خو اضافي فایده به ورسره وي. لکه راعنا په ځای انظرنا شو، او د بیت المقدس په ځای باندې بیت الله شریف ته راګرځېدلو شو، او دغه رنګې نورې نسخې وروستو را روانې دي. علم تعلم، آیا تا ته پته نشته، ان الله، یعنې تا ته ښه پته ده چې بېشکه الله رب العالمین علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې قدرت والا دی. علم تعلم، آیا تا ته پته نشته، ان الله، چې بېشکه الله رب العالمین له ملک السماوات والارض،
د دې الله رب العالمین دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده وما لکم او نشته ستاسو دپاره من دون الله بغیر د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصویر او نه څوک مددگار موږ یې په معنا د دوست او د مددگار سره کو نور ته فرقونه په ذهن کې یاد ساته چې کوم مخکې بیان شو او دا به بار بار راځي او دا فرقونه به تا ته یادي نو قرآن باندې به پوهیږي الله رب العالمین دې تاسو ټولو له په قرآن باندې پوهه درکړي او الله ورته ذهنونه کولاو که په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي دعا وکئ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پوهه موږ له راک الله د عمل توفیق پرې راکړه نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه زړونه پرې الله صفا مشکلات او پریشانونه مو ساته او ګناهونه هم الله معاف کړه زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات حل کړه پریشانۍ یې ختمې کړه د بیمارونه یې وسات الله زموږ مردګان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې کامیاب کړه ذلت او رسوایی نه پکې وسات او الله د حوض کوثر وبم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کو په آخره کې الله دا کلمه په جبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله